وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. یهودنا الله تعالی درې وعدې اخیستې وي. یو وعده تېنه دا واخیسته کلکه چې یهودي به د یهودي وینه نه توی کوي، یو دا وعده. دویمه وعده تېنه دا واخیسته چې یو بل به د کورونو نه شړئ، یو بل به نه جلا وطن کوئ. او دا وعده هم تی په تورات کې واخیسته چې تاسو به که یهودیان درنه قیدیان شي د دشمن په جیل کې نو چانده به وله کوئ او هغه به راخلاصوئ. دا درې حکمونه الله یهودو ته کړي. یهودي به یهودي نه وجني، یوه. یهودي به یهودي د کور نه نه شړي، دوه. او یهودی که قید شنو یهودیان بیر جیل د دشمن نه راخلاصوي په چانده باندې. دا درې حکمونه ورته وکړو. اوس دوی مدینه کې اوسېدل، نو تاسو ته ما وویلې چې دا بنو قینقا د خزرجیانو ملګري وو او بنو نذیر او قریظه دا د اوسیانو ملګري وو. دغه امیان وو، دا پکې د تورات منونکي خلک وو. نو دوی دا خبره وکړه چې دا اوس او خزرج په خپل کور کې ډېر لوی جنګونه دوی کړي د اسلام د راتلو نه مخکې. نو کله چې په میدان ته اوسیان راووتل نو هغه یهودیان حلیفګان او ډلهییز به هم ورسره ووتل. نو د بل طرف به خزرج راووتل، نو دوی سره چې کوم د یهودو ډله وه نو هغه هم راووتل. نو که اوسیان به زورور شو او خزرجیان به په مخه کړه، کسان به تې مړه کړه، نو په دې کې به د یهودیانو نه یهودي به ولګي، یهودي به یې مړ کړ. او که به یې ځغلوله نو یهودي به ولګېد، یهودي به یې د کور نه وشاړ. چې بیا به جنګ سوړ شو نو بیا به یهودو ډله ساده کړه، نو شروع به شو. راځئ هلکه چې چانده وکړو، هغه پلانې او پلانې په جیل کې پراته دي. نو راځئ چې پیسې راټولې کړو. پیسې به یې راټولې کړې، نو څه باندې به یې ځان له څه وخوړل راوخوړل او په څه باندې به یې قیدیان را ازاد کړ. نو په دې بیا جیب ګرمېده. نو دا یو کار یې کوو، دا دوه کارونه یې نه کوو. نو الله رب العزت ورته عار ورکوي چې ما تاسو نه وعدې د دریو خبرو اخیستې وې چې یهودي به یهودي نه وژني، تاسو مړ کړه. یهودي به یهودي د کور نه شړي، تاسو وشاړه. او بیا چې کله تاسو قیدي سال شي نو بیا د هغې لپاره چاندې کوئ. نو چې دا دوه کارونه هم ځان له جایز کړي، دا درې هم جایز کوي که نه، دا چانده هم مه کوئ. یعنې زورنه وله ورکوي چې د الله تعالی د کتاب بعضې خبرې څوک مني او بعضې نه مني، هغه ته الله سزا ورکوي. د دې سزا لاندې موږ هم راغلي یو. موږ د الله د مونځ آیات منلی دی، د زکات هم څه قدرې منلی دی، د حج هغه هم منلی دی، د روجي هغه هم منلی دی، او بل یو نه منو. دوی ته اوس واورئ چې دوی ته الله وایي چې د تورات بعضې حکمونه مني او بعضې نه مني. څونه عار وله ورکوي، څومره سزا ورکوي. نو چې د قرآن بعضې حکمونه سړی مني او بعضې نه مني، د سره به څه کوي الله. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ هغه وخت لږ یاد کوي چې واخیسته مونږه کلکه وعده ستاسو نه ای یهودو، لا تسفکون دماءکم چې نه به تویوئ تاسو خپلې وینې، خپلې وینې به نه تویوئ. خپله وینه خو څوک نه تویوي چې خودکشي نه یادوي دلته.
خو چون کې د یو مذهب خاوندان د یو نفس په شان دي نو د یهودي چې د یهودي وینه توی کوي لکه خپله چې توی کوي بله مسله دا ده چې یو قاتل چې د بل وینه توی کوي نو دا په حقیقت کې د خپله وینه توی کوي ځکه خپله توی کوي چې د شریعت نظام او د عدل نظامي او رشوتخوري نه وي او ظلم نظام نه وي نو دا اشنا هم نشي بچ کېدی اسلامي حکومت کې دی به وجلی کېږي او بیا ولا تخرجون انفسکم او ما تاسو نه کلکه وعده اخیستې وه چې نه به اوباسئ تاسو خپل ځانونه یعنې خپل هم مذهبیان یهودیان به یهودیان نه شړي من دیارکم د کورونو ستاسو نه ثم اقررتم بیا تاسو پر اقرار وکړو چې ټیک ده جي تا چې څه حکم کړه موږ ومانو وانتم تشهدون تاسو ګواه وئ تاسو پر خپل اقرار ګواه یئ چې او دا اقرار من کړی ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دا بې خونده خلک یئ دا نافرمان خلک یئ تقتلون انفسکم وجنئ خپل ځانونه یعنې خپل یهودیان ځکه د یو مذهب خاوندان په شان د نفس واحد دي ځکه قرآن انفسکم وایي وتخرجون فریقا منکم او باسي تاسو یو لویه ډله منکم ستاسو نه من دیارهم د کورونو ستاسو نه ولې د اوسیانو په مرسته کې چې خزرجانې په مخه کړي وو تاسو ورسره یهودیان نه اوس غلولي او یا عکس تظاهرون علیهم تاسو تعاون کو په خلاف د خپل وروڼو باندې بالاسم په ګناه کولو سره والعدوان په ظلم کولو سره او د درېمې خبر ته وایي یاتوکم ساره کرابلل تاسو ته قیدیان یعنی په دغه جنگ کې به یهودي یو طرف نه چې مغلوب طرف به د هغې نه به کسانو نیولی شو په جیل کې به واچولی شو نو تفادوهم بیا تاسو د هغې نه چاندې ورکوئ او را سر شي او چاندې را جمع کوئ و محرم علیکم حال دا دی چې حرام دی په تاسو اخراجهم شړل د خپل وروڼو په تاسو باندې یهودي باندې د یهودي شړل حرام نو هغه حرام کارم کو یهودی چې یهودی وایي نو حرام کار کوي دا کارم کو نو افتؤمنون ببعض الکتاب تاسو ایمان په بعض کتاب راوړئ چې د چاندې مسله ده وتکفرون ببعض او انکار کوئ د بعضو حصو نه چې د یهودي به یهودي نه وجني او یهودي به یهودي د کور نه نه شړي فما جزاء من یفعل ذلکم پس څه د بدله نه د بدله د هغه چا چې تاسو نه دا کار کوي چې د الله بعضې کتاب مني او بعضې نه مني الا خزي فی الحیاة الدنیا مگر شرمندگی د لویا دا تنوین برای تعظیم دی الا خزي عظیم مگر لوی شرمندگی دا دتا تو ژوند د دنیا کې پرې دنیا کې به الله شرمیا خلق و یوم القیامت یردون الی شد العذاب او په ورځ قیامت باندې واپس پکړې شي دوی سخت عذاب ته بدترین عذاب ته به الله واچي وما الله بغافل عما تعملون دا سخت وعید دی مخکې تیر شو الله نه خبر ده دا چې تاسو کوئ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون اولئک دا کسان موصوف په دې صفتونو باندې اولئک اشاره ده خو تش ذوات ته نه ده اشخاص ته نه ده بلکې اشخاص موصوفو ته ده دا کسان په دې ناکاره صفتونو چې د الله د کتاب بعضې حکمونه مني او بعضونه انکار کوي دا هغه کسان دي چې غوره کړی دی ژوند د دنیا په آخرت باندې دنیا یې اخیستې ده او آخرت یې پرېښی دی فلا یخفف عنهم العذاب نه به شي سپکېدلی دوی نه عذاب ولا هم ینصرون او نه به دوی امداد وکړی شي ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون د يهودو هغه ناکارۍ او خبائث الله ذکر کوي ټوله واقعه شروع ده روانه ده الله فرمایي ولقد آتينا موسى الكتاب یقینا ورکړو موږ موسی علیه السلام ته کتاب تورات شریف موسی علیہ السلام اول العظم پیغمبر دی لوی کتاب تورات شریف په الله ورکړو وقفینا من بعدی او فیدر فیکړو مونږه فیدر په خو به جوړ کړ یعنی یکی باندې دیګری
او ورپسې کړیو منګه من بعده په دې موسی علیه السلام پسې بالرسل ګڼ پیغمبران یو پیغمبر به ته بل براته بل به ته بل براته په دې یهودو کې الله 8000 پیغمبران را لېږلي دي په دې بدقسمته قوم کې وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو موږ عیسی د مریم تخکار دلایل دام دا یهودو آخری پیغمبر دی او عیسی علیه السلام د تورات د تکمیل لپاره راغلی خو یهودو خبیثانو هغه پر ځمکه کې ځای نه ورکړو یعنی داسې یو منټ لپاره ژوندی نه پرېښودو جبریل به ورسره و د ګاډ په شکل باندې وایدناه بروح القدس مضبوط کړی و موږ د عیسی لره په روح القدس باندې یعنی په روح پاک باندې چې جبریل علیه السلام دی دا پر ګاډ په شکل ګرځېده او د عیسی علیه السلام یو د ډېرې ځای نه نن دلته او سبا هلته او بل ورځ بلته او دا دعوت مې پیش کو او دوی ورپسې دقسې درپې د مرګ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم افکلما جاءکم آیا پس هر واری چې راشي تاسو ته یو پیغمبر بما په هغه مسلو باندې لا تهوا انفسکم چې نه غواړي هغې له ستاسو ځانونه چې پیغمبر تاسو داسې مسلې وړاندې کړي چې ستاسو د طبیعت خلاف دي استکبرتم تاسو ځان غټ ګڼئ د هغې د منلو نه نه منئ فریقاً کذبتم پس یو لویه ډله د پیغمبرانو کذبتم تاسو ورته نسبت د دروغو کوئ ډېر پیغمبران تاسو د هغې خبره ټوکراو کړې ده او مستره کړې ده ورته چې دروغ وایي وفریقاً تقتلون او یو لوی جماعت د پیغمبرانو تاسو وژنئ ما تاسو ته وختي یو ساعت مخکې ویلي شپږ شلې پیغمبران په یو ځای مړه کړو د سهار 300 ربانی او حقانی علماء شهیدان یو لوی جماعت د پیغمبرانو ته دروغجنو نسبت کوي یو لوی جماعت وژنئ او تقتلوني وایو داسې نه وفریقا قتلو یو ډله تاسو وژلې ده غټه نه وژنئ ځکه چې په دې وخت کې د پیغمبر خدا په مرګ پسې وو یهودیان یعنی داسې څه ټیم نه دی تېر شوی چې یهودیانو د پیغمبر خدا د قتل کولو او په شهادت ته رسولو کوشش نه دی کړی ځکه مضارع راوړه اوس هم تاسو چې کوم دی دا خپل عادت ناکاره تاسو پر کړی چې د پیغمبرانو نه نقلاریږي یو بل خباثت الله د یهودو ذکر کوي چې نبی علیہ السلام به ورته کله دعوت ورکو نو یهودو به ورته جواب کې ویلي چې قلوبنا غلف زمونږ زړونه په پردو کې یو معنا یې ده یعنې زمونږ زړونو باندې داسې پردې لګېدلې دي ستا د وعظ او نصیحت ورته نه رسي ځان مه کړاوه او دویمه معنا یې دا ده زمونږ زړونه د علم لوښي دي منګه تورات عالمان یو ښه موږ د وحي سره عادت یو موږ پیژنو زمونږ لاړونه دا د علم که ستا دا علم وی دا قرآن دا به زموږ وړونو قبول کړی دا تکبر چې سړي کې پیدا شي که نه کله کله د علم نوم سړی ولي متکبر ساشي بیا که څوک ورته حق خبره کوي دی بیا نه اوري و چون من دیګري نه ګورم زما په شان څوک پوهېږي حالانکه علم صرف د الله پوره دی او هر انسان علم کم هر انسان علم کم ما او تاسو ته دا خبرې شل ځله کړي دي چې د امام مالک نه د څلوېښتو مسلو تپوس چا کړی او د څلورو جواب یې ورکړ او په شپږو دېرشو نه پوهېږو سړي ور خلکو ته بس ویل خلکو ته وایي چې مالک وایي مالک چې پر څلورو پوهېږم او په شپږو دېرشو نه پوهېږم زه ولې طرف ورته وایي څه به ورته وایي مونږ خو یې مونږ عقلي کولي ورسه ماله راځي بس هېڅ ستا هېڅ نه درځي نو ما ستا به څه علم وي موسی علیه السلام او خضر علیه السلام چې خضر ورته وویلې چې موسی زما او ستا علم داسې دی لکه راچنچڼه چې دې کښتۍ پر یو سر کېناسته او دا خولې د سمندر ته ښکته کړه په چونچ کې یو څاڅکي اوبه راواخېستې زما او ستا د علم مثال د دغه څاڅکي دی او د الله د علم مثال د دې سمندر دی
وقالو وای یهودیان قلوبنا غلف زمونږه زړونه په پردو کې دي زمونږه زړونه د علم لوښي دي الله وی دروغ وی بل داسې نه ده لعنهم الله ډړې ته کړي دي الله دې یهودیانو لره بکفرهم په سبب د کافر کېدلو دوی باندې الله ملعون کړي دي د خپل رحمت ډړې ته کړي دي د لعنت معنا تاسو ته ما کړې ده د لعنت معنا ده الابعاد عن رحمت الله د خدای د رحمت نه ډړې ته کېدل او لرې کېدل فقلیلا ما یؤمنون په ډېر کم ایمان راوړي دوی یعنی په یهودو کې ډېر کم کسان ایمان راوړو ته تیارېږي یا معنا دا ده فقلیل ما یؤمنون ډېر کم ایمان راوړي یعنی دونه ایمان نه راوړي چې اگر دې د نجات لپاره کافي شي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين دا دی یهودیانو د خپل تورات کتلو نو په تورات کې دا د خبرې ټولې پرتې وي خصفا چې پیغمبر آخر زمان به راځي هغه به حق غالب کوي هغه څه به موږ ملګري کېږو دوی به ویل یهودو به ویل او دا کم کفار چې دي که نه دا ټول به موږ وجو او دعاګانې به وي ای الله پیغمبر آخر زمان پیدا کا چې موږ یې ملګرتیا وکړو د دوی خیال دا و چې 8000 پیغمبران موږ کې راغلي دي که نه نو دا آخري پیغمبر به موږ کې راځي دا دعاګانې به یې ځکه کولې نور یهودي خبیث ډېر عنادي دی ډېر ځان نه علاوه بل چاته جنتي نه وایي او چې کوم خلک ځان ته دا ټیکټ یې تیار کړی د جنت او ځان ته جنتیان وایي نور خلک ټول جهنمیان دي که نه دا هماغه یهودي خوی دی په دې مولیانو کې دا د یهودو خوی دی د دې وجې نه قرآن دلته د هغې بیان کړی ولما جاءهم کتاب من عند الله کله چې راغی دوی ته کتاب د جانب د الله نه قرآن ورته راغی محمد مصطفی راغی مصدق لما معهم چې دا کتاب قرآن تصدیق کوي په اصول د دین کې لما دا کتاب معهم چې د یهودو سره دی وکانو من قبل ودا یهودیان مخکې د راتلو د پیغمبر اسلام نه چې پیغمبر اسلام لاره پیغمبرۍ دعوه نه وکړي یستفتحون طلب د فتح او نصرت پې کوو علی الذین په خلاف دا کسانو باندې چې کافران او مشرکان دي خدایا پیغمبر آخر زمان راولا چې موږ یې مرګرتیا وکړو او د هغه په مرګرتیا کې موږ چې کوم دا کفار ختم کړو دی اوس او خزرج ته ونی یهودو کله کله چې ټوکو کې دا خبره کوله پیغمبر آخر زمان راغلی دی راځي به او چې راغی زموږ په تورات کې لیکلی دی او چې راغی که نه موږ به مرګرتیا کوو تاسو موږ داسې کړو لکه عادیان او سعودیان چې نیسته بود شوي کله چې راغی اوس او خزرج د دې د خبرو د وجې نه پهلو که لاړه پیغمبر خدا جولۍ کې سر کېښوده او مسلمانان شو دا خبیثان هغسې خبیثان پاتې شو نو ځکه وایي وی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به کله چې راغی دوی ته ما هغه پیغمبر ما هغه کتاب عرفو چې دوی خو پېژنده چې دا همغه پیغمبر دی همغه کتاب دی کفروا به انکار یې وکړو په هغې باندې ویل دا نه دی فلعنة الله علی الکافرین پس لعنت د الله دی په منکرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بئس ما دیر ناکار دی هغه شی بئس اسمی زم دی لکه څنګه چې نعمه فعل مدح دی او دا مای موصوله دی بئس ما بئس الشیء چې دا موصوفه شي بئس الذي چې موصوله شي بئس ما ډېر ناکار دی هغه شی اشتروا به چې خرڅ کړی دی د یهودو به په هغې باندې انفسهم خپل ځانونه هغه شی ډېر ناکار دی ډېر ناکاره پلوس دي او اشتروا
اصل کې اخیستو ته وایي خو دلته معنی بایعو دی چې خرڅ کړی دی د یهودو په هغې باندې خپل ځانونه هغه څه دي ان یکفروا بما انزل الله او کفر کول د دوی دي په هغه کتاب چې الله نازل کړی دی ډېره ناکاره بیع او شرع یهودو وکړه خپل ځانونه په دې باندې خرڅ کړو چې د الله په منزل کتاب باندې کفر وکړي نو د الله په منزل کتاب باندې کفر کوي سره د علم نه کوي ویاو بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء د وجه د حسد کولونه د وجه د حسد کولونه او د وجه د کینې کولونه په دې خبره چې نازل کی الله خپل مهرباني یعنی نبوت ورکی کتاب ورکی علی من پاغچا یشاء چې دا الله خوښ شي من عباده خپل بندګان په دې باندې حسد وکړو چې په کار و چې پیغمبر اخر زمان راتله او د قرآن غوندې دستاویز ولا الله ورکول ولی يهودي بیانو به يهودي ولی نو چې په بنو اسماعیلو کې زمونږ په تربورانو کې پیغمبر پیدا شو زمونږ دا منو بغیان معنا حسدا وخه د وجه د حسد کولونه د وجه د کینې کولونه په دې خبره چې نازل کې الله خپل مهرباني نبوت او کتاب ورکی علی من پاک چا باندې حسد کوي چې د الله خوښ شي د خپل بندګانو فباءوا بغضب على غضب پس واپس شو دا يهود باء په قران کې چې کوم ځای استعماليږي دا په عذاب کې استعماليږي په شر کې به استعماليږي فباءوا بغضب واپس شو دا يهود په غصه د الله کې على غضب پورته په بل غصه باندې مخکې عيسى عليه السلام باندې کفر کړو هغه د مرګ کوشش کړو الله ته اسمان ته خېجولې دی دا یو غصه و د الله او اوس محمد مصطفی نه مني او د قران عظیم شان پشان کتاب نه مني دوباره په الله تعالی غصه نو غضب علی غضب غصه د بر د غصه وللکافرین عذاب مهین دا يهود کافر دي او د کافرو لپاره عذاب سپکونکی کافر همیشه د الله دین ته سپک ګوري د الله پیغمبر ته سپک ګوري د الله شریعت ته سپک ګوري الله سپک وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کله چې ویل شي د يهودو ته آمنو ایمان راوړئ بما پا کتاب انزل الله چې الله نازل کړی راشي د قران ته راشي پر قران ایمان راوړئ راشي دا قران ومنئ راشي دا قران نافذ کړئ راشي دا قران د خپل مسائل حل ومنئ قالوا نؤمن بما انزل علينا دا يهود وايي منگ ایمان روڑو پا کتاب چه منگ تنازل شوه خپل تورات بنو جی بس بل تورات بنو او بل کتاب منلو تا تیار نیو ویکفرون بما وراءه او حال داده دوی انکار کئی پا کتابونو چه سواری دوی دی کتاب نا دوی دی کتاب نا چه علاوه سمر کتاب دے که انجیل دے که زبور دے و که قرآن دے دا یهودی نمانی دا دیر تنگ نظری دی ما تاسو ویل چې دوی سیوار ځان د جنتیت په څوک نه ګڼل اوس هم دغسې دي وهو الحق حالانکې دغه ما سیوا کتابونه د تورات نه هم حق کتابونه دي اسماني او داسې حق دي چې د دوی د کتاب تصدیق کوي مصدقا لما معهم تصدیق کوونکي دي دغه نور کتابونه لما دا کتاب تورات معهم چې د یهودو سره دی نو دا تورات منئ نور کتابونه هم نه نور نه مني تورات منئ خانودار ته وایي چې تورات کې هغه ځای راواړوئ چې پای کې تاسو له ایجاد ورکړئ چې پیغمبران مړه کوي زه اوس هم پته ولګي تاسو مونږه تورات منو نور آسماني کتابونه نه منو نو په تورات کې راته دا وښایي چې په کوم ځای کې تاسو ته د پیغمبرانو د وژلو اجازت کړی دی قل ته ورته ووایه ای خبیثان دروغ وایي ورته ووایه پیغمبره فلما تقتلون انبیاء الله من قبلو ولې وجل تاسو پیغمبران د الله مخکې د دینه په تورات کې لیکلي درته په تورات ایمان دی د چا چې په تورات ایمانی نو پیغمبران وجني چې د چا په قرآن ایمانی به مؤمن هم مړ نه کي ځکه وایي ان کنتم مؤمنین که تاسو رښتینی په دعوه د ایمان کې په تورات زموږ په تورات ایمان دی نو پیغمبران ولې وجل دا تورات خو موجود او دا پیغمبران وجل او په سلګونو وجلی دي
او حقانی او ربانی علما هم د تورات وجلی دي او ته زما په تورات ایمان دې درو ځنه کم ځای کې د تورات مني ولقد جاءكم موسى بالبينات او یقینا راغلی او تاسو موسی عليه السلام په ښکار او دلایل اوس پرې پته ولګي چې تاسو سونه حق ټکراو کړی دی ته یوازې قرآن نه مني دا تورات هم نه مانه ولقد جاءكم موسى یقینا راغلی او تاسو موسی عليه السلام اولو العزم پیغمبر بالبينات په ښکار او دلایل باندې ثم اتخذتم العجل ويقولوا تاسو سکیلرا موسی عليه السلام درته بینات راوړل تورات غوندې عظیم الشان کتاب راوړو هغې له تللی او تاسو دلته سامري په خره سواره کړئ او کالي درنه راټول کړو او د هغې نه د لسکۍ احساس کو او درته یې ویل چې موسی تللی دی هلته په کویتور کې خدای ګوري او خدای دا دی راغلی راځئ سجدې شروع کړئ او بې خونده قومه تاسو هغه ستاسو د کالونه ساسکي ته خدای ووایو او هغې ته په پوجو باندې پرېوتی او سجدې م ورته وکړئ تاسو په کومه خوله باندې خبرې کوئ ولقد جاءكم موسى بالبينات يكن راغلو تاسو موسی په ښکار او دلایلو ثم اتخذتم العجل بهونیو تاسو سکیلرا په خدای باندې من بعده پس د دینا پس تراتلو د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون وای تاسو ظلم کوونکي په ځانونو په منلو د سکی باندې خدای چې خدای زخده خادسکه چې دی دا ضرب المثل دی په پاگلتوب کې چېرته غواګانې خو شته که نه شته د غوا د وړوکې بچې چې وشي او دا د مور دا پوی خوري په دې وخت کې ډېر مست دي دا چېرته منډې روانې ده داسې وران را پرېوځي چې بس ته به مړ شه نو هغه د قماقلتوب سر هغه تاسو خدای کړی و الله درکړو چې دا څه یو بل شي ته خدای ویلی وي نو سړي به خبره کوله نو ته اوس سکي ته تاسو خدای ویلی و نو وانتم ظالمون تاسو ظلم کوونکي وئ په دې باندې چې سکي ته خدای ویلی و وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الله فرمائی دا الله رب العزت موسی علیہ السلام غوښتو او یا کسانی ځان سره بوتلو چې راشئ تاسو ته زه دستور العمل در کوم نوی قوم یئ تاسو لپاره د نوي شریعت ضرورت دی چې تاسو په خپله د زخماتي سرماتي فیصلې وکئ د خپل پولي پټي فیصلې به په دې باندې وکئ راشئ چې کتاب در درکړم موسی علیه السلام خیار ځان سره بوتلو غوره خلک یې بوتلو چې هلته بوتلو نو هغه کتاب چې کله میلاو شو موسی علیه السلام راشئ دا وګورئ راشئ دا وګورئ الا دا به څوک ومني موسی د دې د منلو ګورې موږ کتاب نشته دا موږ نه منو نو الله رب العزت پې کوی تور روچت کړ چې منئ که نه منئ نو هغه بس دوی ورته ویل چې دا کتاب ولې ونیسئ دا کتاب هغه چې موږ یې درکو الله ورته ویلي بقوة بجد و اجتهاد په پوره کلکوالي سره پرې دمم نه او واسمعوا واورئ نو تاسو ما په بل ورځ ویلي چې یهودي اوس هم چې کله سجده لګوي نو د هغه سترګه او وریځه په ځمکه کېږدي او دا بل یې بر اسمان ته ځای کړي دا د دې هغه شیطانانو مشرانو هغه وخت کې دا کار کړی چې دا غر باندې رښتیا راچوي که نه نو وایي وإذ أخذنا ميثاقكم هغه وخت چې کلکه واده واخیسته موږ تاسو نه ای یهودو ورفعنا فوقکم الطور پورته که موږ په تاسو باندې کوهي تور لره دا غرم در باندې داسې روچت که یا دې خیال کې تاسو ته داسې راغلی چې په موږ یې روچت که خذو ونیسئ عمل وکئ ما پاک کتاب آتیناکم چې موږ یې درته درکوو بقوة بجد و اجتهاد په پوره کوشش او عمل سره بعمل ترجمه هم ده واسمعوا واورئ دا خبرې واورئ قالو نو دوی په جواب کې ویل سمعنا هلته خو چغې کړي سمعنا سمعنا چې کلي ته راله که نه ویل عصینا نه منو چې د غره نه رادې خلکو نو چغې کړي نه منو دا داسې دا الله دوی ته دا عار ورکوي ستا مشران دغه چې
چې کویتور کې په غر اوچت کو نو سمعنا چغې سازې کړي چې را دې خوښ شو نو عصینا نه منو د مؤمن شان بدایي چې سمعنا واطعنا زمونږ او ستاسو شان بدایي چې سمعنا واطعنا مونږ والله واورېده او الله مونږ ومنله او خدای دې مونږ ته داسې کړي واشربوا في قلوبهم سکولی شوی دی د یهودو ته پړونو کې العجله من رزقي بکفرهم په سبب د کافر کېدلو دوی سره دا سکې او د سکي د خدایي او د سکي د عبادت د دوی په دیړونو کې سکولی شوی دی لکه څنګه چې د اوبه دې زړه ته لاړې شي او د سړي د اړه په یخ شي او پکې وردن شي نو واشربوا في قلوبهم معنا دا ده یعنی معنا دا ده چې د سکي د مینه د دوی په وینه کې شامله شوې ده سویداء القلب ورته وایي په زړه کې توره غوندې وینه ده هغې ته سویداء القلب دا د سکي د مینه د زړه هغه میانځ ته تللې ده او دا د تورې وینې سره ګډه شوې ده د دې سکي سره دا دونه مینه د خدای وایي دا د دې وجې نه چې دا کافر شوي دي په کفر ورته دا خبره ښایسته کړې ده چې سکی ستاسو خدای دی او دا ستاسو کارساز دی قل ته ورته ووایه بئس ما یامرکم به ایمانکم ډېر بد دی هغه چې حکم کوي تاسو ته په هغې ستاسو ایمان ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یو چې موږ تورات ګنو دا سکی هم پکې د کوم ځای نه د خدای په توبه راوویسته ستاسو د ایمان خو تاسو ډېر غلط حکم کوي ستا د ایمان یې دا تقاضا دی چې د سکي باندې ایمان راوړئ بیا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون دا دوی به دا خبره کوله ځان ته به یې ډېره شیخي او ډېرې بزرګۍ نسبت به کوو او ویل به نحنو ابناء الله و احباؤه موږ د خدای بچي یو او موږ د خدای پاک دوستان نو د خدای د بچو معنا دا ده موږ د الله د پیغمبرانو بچي منګ الله ته داسې ګراني لکه انسان ته چې بچي ګراني و احباؤه موږ د خدای دوستان دا کفارو یهودو بعد صحابو په مخ کې دا خبرې کوي او دا به ویلي چې جنت زمونږ ټیکه ده موږ د جنت ټیکټ راوړی دی سوا د یهودي نه بل سړی جنت ته نشي تللی اوس هم ګورئ داسې فرقې شته د فرقواریت په دې لعنت کې الله تعالی ورکړي سره د علم نه چې هغوی وایي چې پلانې نه وي نو جنت ته نشي تللی یعنې ګوره دا افترا نه ده زما یو شاګرد یو عالم ته په تقریر کې ناست دی او هغه دا خبره کړې چې پلانې نه وي یو کلی یادی په هندوستان چې دا پلانې نه وي نو جنت لرانتلی نشي دا یهودي خوی دی شاه ولی الله پوځي کبیر کې لیکلي دي چې کوم مولا په من کې خراب شي په امت مسلمه کې نو په فیه شبه الیهودیه په دې کې د یهودیانو خوی پیدا شوی دی دغه د یهودي خوی دی چې سوا د یهودي نه څوک جنت ته نشي تللی نحنو ابناء الله موږ د خدای پاک بچي یو موږ د خدای د بچو په حیثیت یو د الله او موږ د الله دوستان قل ته ورته ووایه ان كانت لكم الدار الاخره کچری وی کو رستنه یعنی جنت ستاسو لپاره عند الله خالصا پرېز د الله فقط من دون الناس علاوه د نور خلقنا چې ته زره جنت کلارم او سوا زمانه بل جنت ته نشي تللی نو الله غرکړي په دې دنیا کې سکے د دې دنیا دا ژوند دا بسې د دې دنیا دا نعمتونه دا بسې چې د سړي دا یقین راشي چې زه جنتي یم خدای غرکړی دی چې د الله نه سوال نه کوي چې اوس مې مړ که چې لاړ شم وته
نو قرآن ورته وایي که تاسو پرې دعوه کې رښتیني یې که نه چې رښتیا تاسو د جنت ټیکهداران یې او سترګې پټېدل او جنت ته ځئ نو ځئ که نه بیا بسم الله کوئ په تمنا الموت مرګ وغواړئ بیا به ژوند کې دلته څه کوئ به تریخ ژوند کې د مصیبتونو په ژوند کې څه کوئ د غمونو په ډنډ کې پراته یئ په تمنا الموت مرګ وغواړئ که نه ځئ چې خدای موږ مړه کړي ان کنتم صادقین که تاسو پرې دعوه کې رښتیني یئ چې موږ جنتیان یو بل څوک به نه ځي الله فرمایي وایي دا د خولې د حاله پورې خبره کوي دا یو ښځه وایي د هغې زوی یو زوی نو وړوکی و بیمار و وایي هغې ویل چې د شپې ویلې چې یو سړی غلی راغلی ورته ولاړ دی دی ویلې چې دغه دی دا خدایه ما والې خو زما دا زوی بچ سړی هم ټوکمار غوندې بې وروستو راغلی یې ورې ورته ټکولی ښځې ورته ویل څوک یې ویل زه خو ملک الموت یم ویل تا دعا الله ته کړې ده چې الله تعالی ما واخلې دا زوی مې دا کړي ستا راګېستو لپاره راغلی یم ستا له نالم وایي ښځې ویل چې ځان خپله ځانه ورک شي بارام خانه پوهېږئ په دې باندې دا چې مرګ نه وي راغلی نو هر سړی ځان ته جنتي وایي اوس قرآن وایي یهودي په پړو وتړم دی مرګ نه غواړي ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم هیڅ چارې ارزوم نه کوي د مرګ دا یهودیان ابدا همیشه همیشه ولې بما په سبب دغه کرتوتونو دغه ګناهونو قدمت ایدیهم چې دوی لاسونه وړاندې کړي دوی خو دنیا غرقه کړې ده دوی خو یو ماده فاسده ده په دنیا کې دی څنګه جنت غواړي والله علیم بالظالمین دا ظالمان دی او الله علیم دی په ظالمانو او د دوی دا دعوا چې موږ جنتیان یو نو قرآن ورته وایي ځئ مرګ وغواړئ چې جنت ته ورسئ بیا ولې دلته څه کوئ دې دنیا کې نو قرآن فرمایي راشه وګوره دوی چې په دنیا باندې څونه ایښي دی یهودي او یهودي چې څونه ماده پرست دی دا تمامو قومونو نه زیات ماده پرست دی حتی دې حده پورې چې مشرک چې د آخرت نه منکر دی د هغه نه هم دا یهودي زیات حارس دی په ژوند د دنیا باندې څنګه د الله دوست دی او د الله زوی دی او د الله بچی دی او جنت ته نیغ روان دی بیا دلته څه کې ولتجدنهم خامخا به مومي دي یهودو لره احرص الناس ډېر حارسان د خلکو نه علی حیات په ژوند د دنیا باندې ومن الذین اشرکوا او خاص کر د مشرکانو نه د عام خلکو په نسبت هم ډېر حارسان دي په ژوند د دنیا او خاص کر د مشرکانو نه زیات حارسان دي چې مشرک د سره آخرت نه مني که د جنت نه مني یود احدهم دوست غنی یو تن په یهودو کې لو یعمرو کاش کې ورکړې شوی دته عمر دراز الف سنه زر کالا ار یو یهودي خدای نه دا غواړي خدای ما په دنیا کې زر کاله پاتې خدای غر کړی چې ته خدای دوست او جنت ټیکهدار یې پرې تریخ ژوند کې ته زر کاله عمر غواړي دروغجنه الله فرمایي که زر کاله ژوند هم یهودي ته ورکړی شي که نه بیا هم زما د عذاب نه هېڅوک نشي خلاصولی وما هو بمزحزحه نه دی دا یهودي بمزحزح یعنی وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر وما هو نه دی دا خلاصونکې د لره د عذاب نه د مزحزحي فاعل ان يعمر دی معنا دا ده وما هو بمزحزحه نه دی خلاصونکې د یهودي لره من العذاب د عذاب د الله نه ان يعمر تعمیر اوږد عمر کول دته اوږد عمر که دله ورم کړی شي به طور مثال دی زر کاله غواړي او زر کاله ورته میلاو شي بیا د الله له عذاب نه نشي بچ کېدلی والله بصیر بما یعملون الله عالم او واقف او لیدونکی دی په هغې باندې چې دا یې دوی کوي قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين دا نبی صلی الله علیه وسلم تا یهودیان رالل او د نبی علیہ السلام په
دربار کې کېناستو چې صاحب موږ تپوس کوو هر پیغمبر ته چې وحی راوړي نو یو فرشتې ورته راوړي ته موږ ته په سپاټکو دا خبره وکړه چې تا ته وحی څوک راوړي نو زمونږ او ستا به اوس فیصله کېږي نو نبی اکرم ورته وفرمایل چې جبریل امین ما ته وحی راوړي یهود ورته ویل چې دا زمونږ لوی دشمن دی په فرشتو کې په فرشتو کې زمونږ لوی دشمن یهودي دی او دا خبره پکې منګړه ته ساده کړه چې بخت نصر چې وو نو دا وړوکی و چېرته د مور او پلار سره په کښتۍ کې ناست و د خلکو سره او کښتۍ ماته شوه ننګ ووهله او دا جبریل راغی او دا بخت نصر یې په غېږ کې اوچت کړ او ویې وړه وچې ته یې ورسېد او د هغه نه غټ شو او هغه زمونږ د یهودو بېخکاري کوي دی جبریل چې تا ته وحی جبریل راوړي نو زمونږ او ستا خبره پاتې شو بس ځکه چې جبریل همیشه په جنګونو دپاره راځي همیشه د تخریب کارۍ دپاره راځي زمونږ او ستا جوړ نه راځي البته که میکائیل علیه السلام درته وحی راوړی نو هغه په بارانونو الله مقرر کړی دی په رحمتونو باندې نو زمونږ او ستا جوړ راتلی شه نو قرآن وفرمایل یهودی ته وایي قل وایه پیغمبران من کان عدو لجبریل څوک چې دشمني کوونکی د جبریل علیه السلام سره نو فانه یقینا دا جبریل نزله راکوزی دی قرآن لرا علی قلبک ستا پړه باندې باذن الله په حکم د الله باندې څوک چې د جبریل سره دشمني کوي د خبر محذوب دی من کان عدو لجبریل فلیمت غیظا څوک چې د جبریل سره دشمنی کوي مړ دي شي د غصې نه الله ته خیرې کوي ولې فانه دا جبریل نزله راکوزی د قرآن لره ستا پړه ای محمد صلی الله علیه وسلم دا قرآن ستا پړه ځکه یاد کو چې اړه د علم مرکز دی د علم پړه کې راټولېږي باذن الله د خدای په اډرې راوړي نو ته خدای نه مانی مصدقا لما بین یدی داسې کتاب راوړي چې تصدیق کوونکی لما د هغې تورات دی بین یدی چې د قرآن نه مخکې دی د انجیل دی د زبور دی د آسماني کتابونه دی او داسې کتاب راوړي هدن چې رهنما کتاب دی خلکو درست لارې ښایي وبشرا للمؤمنین او زیری ورکوي مؤمنانو ته او بیا الله یو کلیه ذکر کړه من کان عدوا لله سوکو چې دشمنی کوي د الله سره کلمه د منع ده هر څوک چې یهودي وي که نصراني وي که منافق وي که دهري وي او که د خلی مسلماني من کان عدوا لله سوک چې دشمنی کوي د الله سره و ملائکته او د الله د فرشتو سره و رسوله او د الله د پیغمبرانو سره او خاص کر و جبریل و میکائیل او دشمنی کوي د جبرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام سره چې سرداران دي د فرشتو رأس الملائک دي فإن الله عدو للکافرین پس یقینا الله دشمنی کوونکی دی د کافرانو سره څوک چې د الله سره دشمنی کوي او د الله د فرشتو سره او د الله د پیغمبرانو سره او خاص کر په فرشتو کې جبرئیل او د میکائیل سره دشمنی کوي نو دا کسان کافر دي دا کسان د الله دشمنان دي فإن الله عدو للکافرین الله دشمنی کوونکی دی د کافرانو سره کافر تو خدای دوست نشي سازیدلی دا الله دوستان به مؤمنان سازي ولقد انزلنا الیکم آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون یقینا نازل کړه موږ ته پیغمبره آیات بینات ښکاره دلایل یعنی قرآن پیغمبره ته موږ ښکاره دلایل درکړي دي قرآن شریف هم دته درکړي معجزیم درکړي وما یکفر بها انکار نه کوي د آیاتونو نه الا الفاسقون مگر نافرمان خلق فاسقون ما پرون تاسو ویل دا جمع فاسق دا
او دا فسق نه دی فسق الخروج عن الشیء ته وایي په لغت کې او په اصطلاح شرع کې الخروج عن طاعت الله د دې قرآن او د آیاتونو انکار فاسقان کوي او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون د دې ډیرو خیانتونو سره په يهودو کې دا خیانت مو چې دا عهد شي کنو وعده به ماتولي نو الله فرمایي یو بل خباثت داري او كلما عاهدوا عهدا اي ارواري چې وعده وکي دا يهوديان یو وعده نبذه غرزی دی وعده لرا ماتی دی وعده لرا فریق منهم یو جماعت په يهودو کې بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې اکثریت دی يهودو مؤمنان ندي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون دا الله فرمائی کله چې راغی دی يهودو ته ولما جاءهم رسول من عند الله کله چې راغی دی يهودو ته پیغمبر د جانب د الله نه یعنی حضرت محمد مصطفی راغی آخری پیغمبر راغی اول العزم پیغمبر راغی د ټولو پیغمبرانو سردار راغی او مصدقا دا پیغمبر تصدیق کوونکی دی لما دا هغه کتاب دا هغه کتابونو معهم چې دوی سره دي نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب او ګرځاو یو ډلې دا کسان نه چې ته کتاب ورکړی شوی کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم شاتر شاګانونا کأنهم لا يعلمون ګویا کتاب وایي لکه دوی چې نه پوهیږي دا کله چې نبی علیہ السلام قرآن پیش او قرآن فرمایل الله رسول الله فرمایل چې قرآن مصدق د تورات دی ورشه تورات راواله چې تورات وی راوالسته واقعي اصول د دین کې تورات او قرآن یو شی بدی تورات ښه دا کتاب موږ ځان سره ساتو او دې کتاب علم موږ کوو دا نن ګور دا کتاب تصدیق کوي نو قرآن خو نه مانه دا تورات نه ورپسې لاس وینځل هغه تورات هم شاته واچو کله چې راغی دوی ته رسول د جانب د الله نه تصدیق کوونکی دا کتاب چې دوی سره وګرځاو یو ډلې دا کسان نه چې ته کتاب ورکړی شوی دی یهودو کتاب الله کتاب د الله تورات یې وګرځاو وراء ظهورهم شاتر شاګانونا یعنی عمل پاګې پرې خود بلکې قرآن کې بل ځای راځي سحران تظاهرا دا تورات او قرآن دو جادوګان دي یو بل مرسته کوي یہ قرآن کې براشي تاسو له کأنهم لا يعلمون گویا کې ته وایي لکه چې دا نه پوهیږي دا عالمان د دوی گویا کې دا سیدي لکه جاهلان اوس چې کله تورات مو غورځو د لاسه نو بیا عمل مخکې پس کوو نو د الله کتاب یو غورځو سحر راواغیسته لکه موږ چې د الله کتاب غورځولی دی د انګریز قانون هم راغیستی دی زمونږ ورته څه فرق دی ته ووایه واتبعوا ما تتلو الشياطين تابع شو دا يهود ما داغي چې لستوا شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانہ د حکومت سلیمان علیہ السلام کې د تتلو معنا تقرؤون دی او دا چې د تلاوت نشي او تتلو چې د تلوي نشي نو په معنا د تابعداري دی نو واتبعوا تابع شو دوی ما تتلو الشیاطین هغه چې لستوا شیطانانو علی عهد ملک سلیمان په زمانہ د حکومت سلیمان علیہ السلام کې سبه لستو یعنی سحر او جادو
دا سحر او جادو به پټ پټ ساحرانو کو. وما کفر سلیمان او کفر نو کړی سلیمان علیہ السلام. دا روایت او حدیث کی راځي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلیمان علیہ السلام د پیغمبرانو صفاتونه کول، د پیغمبرانو په لړۍ کې سلیمان ابن داود ذکر کړ. چې کله دا یهودو واورېدو، هدا هلکا تو خو ابن داود هم ذکر کړ پیغمبرانو په لړۍ، هدا دا څنګه اخو جادو کو، اخو به سحر کو، اخو پای کافر شو العیاذ بالله. نو قرآن او فرمایل وما کفر سلیمان وما سحر سلیمان. سلیمان علیہ السلام سحر نو کړي، ځکه سحر کو کفر دی، کفر سلیمان علیہ السلام نو کړي. نو بیا ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانانو کفر کړي او جادو خو شیطانانو وکاو. يعلمون الناس السحر، خود به خلقو تا جادو لرا، جادو به خود. او دا وما فاغی بانی عطب دے واتبعوا ما تتلو الشیاطین او واتبعوا ما انزل على الملکین ببابل هاروت و ماروت. او تابع شداغ سحرا چې نازل شوی او په دو پرشتو باندې په بابل خار کې چې هاروت او ماروت دا دوی نمونه. دا څنګه مسله دا چې مای موصوله شي نو دای معنی شو. نو معنا دا ده چې سحر منزل من الله دی، سحر الله را لګلې دی. څنګه را لګلې دی؟ دا سحر را لګلې دی چې په دغه زمانہ کې د سحر دومره چرچا ساده شو او د ساحرانو په سحر کې دومره مهارت حاصل کو چې ناشنا فنون د جادویي راوست. او حتی چې په خلکو باندې د پیغمبر او د سحر ساحر په منځ کې تمیز او فرق ورک شو. نو الله سحر یو دو پرشتو ته ورکو او ورته ویل چې لاړ شئ په بابل ښار کې به دکان اوس پړئ د سحر په بازار کې او خلکو ته به جادو ښایئ، راولئ به ځان ته په دې دغه باندې او بیا به ورته وایي چې جادو کول خو کفر دی، موږ یې درته ښایو خو ګورې ځان ته ساته دا دې دپاره چې دې باندې ځان وساتې، دې وجې نه درته کفر ښایو. لکه موږ د سوشلیزم ته په تعریفونه خلکو ته کول که نه، نو چا چې سوشلیزم راوست هغې به صفتونه کول، موږ دا کفر دی، موږ یې درته ځکه ښایو چې ځان ته وساتئ. نو پرشتې رالي او د بابل په ښار کې دکان وسپاړه او بوړ یې پرې ولګاو چې دلته آسماني سحر زده کېږي، راځئ. پیږئ په دې باندې نو هغې به دا کار کوو. وما يعلمان من احد، نه به ښودلي دواړو پرشتو یو تن ته، جادو به ورته نه ښوده، حتی یقولا، حتی چې مخکې به ورته وویلې چې انما نحن فتنة، یقینا موږ اختبار او امتحان دپاره الله رالیږلي. فلا تکفر، ځان مه کافر کوه په زده کولو د سحر سره. فیتعلمون منهما، نو زده کوو به دې خلکو د دې دو پرشتو نه ما یفرقون به، هغه منترې یفرقون چې جداوالی به یې راوسته په هغې باندې په منځ د سړي او د هغه د ښځه کې، د ښځې او د سړي په منځ کې به جادو کو او ښځه به یې د سړي او سړی به یې د ښځې دشمن کو. وما هم بضارین به، ندی دا ساحران ضرر ورکوونکي پرې جادو باندې من احد یو تن ته الا مگر په حکم د الله چې الله نه غواړي نو ساحر سحر هېڅ نشي کولی. ويتعلمون ما يضرهم، زده کوو به دې خلکو د دې پرشتو نه هغه منترې چې ضرر به یې رسو دوی ته، ولا ينفعهم، پیدا یې ورته رسوله. ولقد علموا، یقینا دا یهود ښه واقف وو، لمن اشتراه، چا چې دا سحر واخیسته، ما له فی الاخرة من خلاق، نشته د لپاره په آخرت کې څه برخه. ولبئس ما شروا به انفسهم، او ډېر ناکاره دی هغه چې خرڅ کړي دي ورکړي دي په هغې باندې خپل ځانونه. لو کانوا یعلمون، کاش کې دوی پوهېدلې. دا خبره زده کوي چې یو معجزه ده، یو کرامت دی او یو سحر دی. د اصل په لحاظ سره دا یو شی دی راول، او تعریف یې ته کوم دا ځان سره یاد کړئ. معجزه دې ته وایي
چې معجزه سحر او جادو ما تاسو ته ویلي دا دغه چې کوم دی کرامت دا د اصل په لحاظ سره یو امر خارق للعادة دا مو لیکه امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة دا معجزه تواي امر خارق دا یو کار دی خارق للعادت عادت اشلی په عادت کې نه کیږي فوق العاده یو امر دی امر خارق للعاده يظهره الله تعالى الله ظاهري على يد مدعي النبوه پلاس د داویدار د پیغمبري باندې دا معنا چا شو دا معجزه شو کرامت څه ته وایي امر دایني دا دغه پورې یو دی امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي غير النبوة على غير مدعي النبوة الصالح الله دې یو نیک صالح په لاس ظاهري یو امر خارق للعادت پوهیږي پریوانی د یو نیک صالح په لاس باندې دا کرامت دی دا صحیح امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد غير مدعي النبوة الصالح چې داوود پیغمبري نه کړو نیک صالحي دا په لاس خدای ظاهر کی او سحر ستوي امر خارق للعادة یعنی دا ګورځه په یو دی امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على غير مدعي النبوة الفاجر چې داوود پیغمبري نه کړو لوی پاسه فاجری هغه په لاس باندې ځایږي نو هر ساحر پاسه فاجر دی د دې وجنه څوک چې د سحر زکول حرام او څوک چې نه هغه سحر چې هغه باندې مسلمانانو ته فایده ورکړي او داسي کوډ او منتر سره کوي چې هغه انسانانو ته فایده ورکړي نو دا ساحر به بیا نجات مومي او کوم چې په کوډو او په منترونو باندې مسلمانانو ته ضرر ورکړي نو دغه کفر درجه ده بیا اگر چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه کوډ او منتر چې د ښځې او د خاوند په منځ کې په تعلقات سازي ادام جایز نه ګڼي او بهرحال سحر دا کفر دی او دا چونکې یهودو الزام لګولی و د دې وجې نه قرآن د هغې جواب وکړو او دا ما موصوله که نو ما انزل علی المکې دغه سحر منزل من الله شو دویمه خبره د دې دا چې دا ما نافیه دی نو دې د مخکې سره تعلق نشته یهودو به دا دعوه کوله چې دا سحر خو الله نازل کړی دی په بابل ښار کې په هاروت او ماروت باندې نو څنګه تاسو ورته کفر وایي نو جواب دا دی وما انزل علی الملکین ببابل نه دی نازل کړی الله په بابل ښار کې په هاروت او ماروت باندې سحر دا مونږ غلطه خبره ده دروغ وایي دا بیا چې ما نافي شي دا ترجمه خلکو کړې ده هغه هم کړې ده بهرحال دا زمانه خو پوه شوي که نه په دې خو پوهېږئ که نه قرآن د دوی باره کې یو خبره وکړه چې ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخرة من خلاق دا یهود عالمانو په دې خبره چې چا سحر واخیستل هغه دپاره په آخرت کې هېڅ د خیر برخه نشته پوهېږئ پرېواني او بیا وایي ولبئس ما شروا به ډېر ناکاره دی چې د یهودو خرڅ که په هغې باندې خپل ځانونه چې هغه سحر یې واخیسته د الله د کتاب په مقابله کې لو کانو یعلمون کاش کې دي پوهې نو په د آیات په سر کې ته ول علم ثابت کو او د آیات په آخر کې ته علم سلب کو دې نه پته ولګېده چې کله عالم په خپل علم باندې عمل نه کوي نو دی او جاهل برابر دي
نا بے عمل عالم او جاهل دا دواړه برابر دي هو والجاهل سواء دے او جاهل برابر دي لعدم جريه على موجب العلم د دې وجه نه چې خپل علم په تقاضا نه دی روان مدو او دا څه فرق نشته د دې وجه نه په معنا دا شو چې په سر کې ول علم ثابت کو چون کې دوی د خپل علم په تقاضا باندې لا نړ نو د آیات په اخر کې ویل جاهلان دي د جاهل حکم دی ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو انهم كچردي يهودو امنوا ایمان راوړې واتقوا او پرهیزګاری اختیار کړې لمثوبة من عند الله نو خامخا ثوابونو بدل جانب د الله نه خیر ډیر بهتر وي لو كانوا يعلمون کاش کی دوی پوهیدلې